طریقې سره او د اسلامي په میاشتو او کال طریقې سره زمونږ د کال دویمه میاشت ده. د کال په شروع کې اول میاشت د کال کومه اسلامي کال ده، د هغه اول میاشت کومه ده هغه محرم نه زمونږ کال شروع کیږي. چې محرم چې راغلو زمونږ نوی کال شروع شو، د کال اول ورځ شروع شو، اول میاشت اول ورځ. اوس جون کې چې دویمه میاشت کومه ده هغه سفر ده. چې په دې سفر کې خلکو نه موږ ډېرې عجیب عجیب خبرې اورو او خلک موږ ته راځي وایي راته چې داسې داسې خبرې دي. چې بعض خلک وایي چې په دې کې شیاطین او جنات حملې کوي، بعض خلک وایي چې په دې کې دغه میاشت سپېره ده، په دې کې به نکاح نه کوي، په دې کې به د کار ابتدا نه کوي، په دې به د کار یو شی په دې کې هر څه خلک منع کوي. او ډېر خلک په دې کې د یرې او د ډر وجې نکاح نه کوي. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نکاح په دغه میاشت کې شوی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په دغه میاشت کې نکاح شوی ده سیدنا فاطمه رضی الله تعالی. چې په دغه میاشت کې او خلک وایي چې نکاح وکړي بیا هغې ته الله پاک الواز نه ورکوي. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته حسن حسین بچی ورکړو. لکه دا زمونږ ذهن ده، زمونږ په ذهن کې دغه وفا ده. دغه خبرې موږ هغو خلکو نه اورو چې هغه عالمان نه دي، علم سره او دین سره تعلق هم نشته، هغه خلک دا خبرې کوي. هغه خلک دا خبرې کوي. که چېرته تاسو داسې خلکو نه دا خبرې اورئ چې هغه د دین سره تعلق لرونکي خلک وي، هغې عبادتونکي خلک وي، چې اکثر خلک ښځې دا خبرې زیاتې کوي. زنانه زیاتره زنانه زیاتې خبرې کوي چې په دغو میاشتو کې دغه مه کوئ او جنات راځي، کور کې شیاطین راځي او دا سپېره میاشت ده، په دې کې جګړې کیږي او قسم قسم خبرې کوي. چې دا ټول چې دا د هسې یو احبس خبرې دي. چې تاسو وکئ په دې میاشت کې چېرته نکاح وکئ، واده وکئ، چېرته د کار ابتدا وکئ، چېرته د نیک عمل ابتدا وکئ، چې بیا ګورئ څنګه تاسو ته میلاویږي هغه صله. نو دغه هسې یو وفا ده، د دې هېڅ دلیل نشته، نه په قرآن حدیث کې د دې د باره کې هېڅ نه راغلي. دا بس هسې د یو د زنانو او د ښځو یو دا افوا ده، او نه د دیندارو خلکو نه د علماو نه دین سره وابسته خلکو په دې باندې هېڅ خبر نشته.